د خبريال ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید ده چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره یې. ګرانو کتونکو نن موږ په ریډیو پاکستان پیښور کې موجود یو او دا لحظه تاسو ګورئ دلته د ریډیو پاکستان پیښور ملازمینو دپاره د نفسیاتي مرضونو په اړه یو فری میډیکل کیمپ تابع کړی شوی ده. دا فری میډیکل کیمپ د ډاکټر افتخار هسپتال رنګ روډ پیښور په مرسته باندې لګولی شوی دی. د دې هسپتال د نفسیاتو ماهرین دلته په دې کیمپ کې موجود دي. د دماغي امراضو ماهر ډاکټر افتخار صاحب هم په خپل دلته په دې کیمپ کې موجود دی، ناست دی د مریضانو معاینه کوي. راځي چې د دغه نفسیاتي ماهرینو نه وپوښتو چې نفسیاتي مرض څه شی دی او په 10 مای چې کم شرخوښي وو هغوی په ریډیو پاکستان حمله کړې وه. ریډیو پاکستان بلډینګ چې کوم دی هغې ته یې اور ورته کړی او هر څه په لږ وخت کې چې کوم دی هغه خوري ایرې کړي وو. دغه حادثې د ملازمینو په نفسیاتو څه اثر غورځولی دی، د دوی نفسیات یې څومره متاثره کړي دي، راځي چې د دې ماهرینو نه وپوښتو. ډېره مننه ستاسو. زما نوم ډاکټر مې افتخار حسین دی. زه کنسلټنټ سایکیاټریسټ یم او د رنګ روډ باندې افتخار سایکیاټریک هسپتال دا زه دې کې کار کوم، د دې سی او یم او دلته مونږ دا کیمپ وکړو سایکیاټریک فری سایکیاټریک کیمپ. دې کې مونږ د دې بیسک اسسمنټ هم وکړو، بلډ پریشر شوګر وغیره شو، بیا هسټریان یې وشو سایکالوجسټ، بیا ما ډرګ ولیکل، بیا د دې چې کوم د ټراما نه د صدمې نه تېر شوي دي د هغې نفسیاتي علاج دا بل ټیم را سره ناست دی، هغې نه پس مونږ دا میډیسن دی له ورکړو. نو دې کې خو زیات یو خو پی ټي ایس ډي لکه مونږ پوسټ ټراماټیک سټرس ډسارډر وایو چې داسې یو صدمه وي چې هغه اننیچرلي لکه هغه لکه یو एकदम زلزله شي، مطلب دی چې آتش فشان پهاړ ډزنارې کې زلزله شي، طوفان شي، نو دا هم یو اننیچرل دغه دا یو نارمل یو ایون نو دا چې کوم دلته ریډیو پاکستان دا تشبیه زدګي چې سم وشوه او دا کوم دلته تشدد وشو، نو دا د بلډینګ او د ټولو د کوم سټاف د هغې نه تېر شو. ضروري خبره چې کوم سټاف دی نو یو خو دا هر څه کته په خپلو سترګو او د دوی مطلب دی چې ډېر وخت نه به تاسو کارونه کوي، دلته جابس به کوي. څنګه خاندان سره تړون وي نو دا هم د دې یو خاندان دی، یو مثال د هسپتال د ریډیو پاکستان سره یو تړون، یو مینه، نو هغه داسې مطلب دی خرابېدل تباه کېدل، نو ضروري خبره چې یو غټې صدمې نه دا ټول تېرېده او تېرېږي به. نو مونږ دا خیال وکړو چې مونږ خپل ټیم سره چېرې دې کې مونږ د منټل هیلث کیرر په حوالې سره دلته دوی سره دا خپل خدمات ورکو فری. نو دې کې مونږ وکړه چې یو خو پوسټ ټراماټیک سټرس ډسارډر چېرې حادثه واقع بار بار لکه ذهن ته راځي د فلم غوندې، هغه انزایټي کېږي، خوب یې نه، غوسه راځي، بېچیني وي، بېارامي وي، نو دغې سره کېږي. بیا د انزایټي وي، تشویش وي، یره وي او لاس هم دی دا یو غټ لاس شوی دی، خفګان نه تېرېږي. بل کله فرسټریشن مې چېرې بېوسي مې چېرې د هر څه وشو مونږ یعنې سروکه ونه کړی شو، کله ایون ریونج هغه انتقام هم یو ذهن کې راځي، نو دا مطلب دی چې دغه یو سوګ نه یو ماتم نه هم تېرېږي. نو مونږ دا وایو چېرې څه دوی سره دا زیاتر نفسیاتي علاج چېرې دې صدمې نه لکه په اسانه لږه روزي او څومره زر ممکن کېدای شي چې روزي، نو مونږ د نفسیاتي اړخونه او د خپل سایکیاټریک اړخونه د خدمات دی له ورکړو. زما نوم نسیمه عارف، زه کلینیکل سایکالوجسټ یم او خپله پی ایچ ډي سکالر هم یم. تېرې 4 کالونه زه افتخار سایکیاټریک هاسپټل سره کار کوم، دلته ایز ا کلینیکل سایکالوجسټ. خو پکې چې مونږ څومره وکتل او مریضانو سره خبرې وشوې نو ډپریشن ډېر زیات شو. یو ډپریشن دی، یو پی ټي ایس ډي دی چې کوم مونږ ورته وایو چې چا سره یو حادثه وشي او د سترګو وړاندې وشي، نو اکثر هغه دا محسوسوي چې بیا هغه واقع هغه سره کېږي او هغه دونه ډېرې شکار شي چې هغه خپل ژوند نه خطا شي، بیا ژوند نشي کولی.
او خفګان زړه داسې ونیسي چې نه خوراک وي نه لوږه وي نه خوب وي. نو د ډپریشن او PTSD دا دوه بیماریانې موږ ته داسې ښکاري چې ډېره او انزایټي هم ده لکه یره هم ډېره بنیادي طور باندې کې زیاته شوې ده. نو دا داسې مرضونه دي چې کوم بعضې ټایم عموما ډېر وخت نه مخکې وي بعضو خلکو کې خو یو نیم حادثه ورته زیات او د هغې علاج بیا پکار وي. څه په دوایانو ښه کېږي څه چې وي زموږ په شان د ډاکټران سایکولوجست سره کېږي ماهر نفسیات سره خبره اتره وکړي نو هغوی ته څه ناڅه ریلیکسیشن یا ذهني سکون یا ریلیکسیشن میلاو شي. د ریډیو پاکستان پیښور ملازمینو د داسې قسمه کیمپونو لګول د وخت ضرورت وګرځولو او د امن غږ خورونکي ریډیو پاکستان پیښور چې د امن دښمنانو ورته هیڅ به حصه اور ورته په سختو الفاظو کې غندنه هم وکړه. دا دی بلډینګ ته اور نه لګولې دي دا دی هریټیج کوم دی چې کوم 1935 ته دا روان دی او دې سیمې خدمت کوي. ریډیو پاکستان چې مخکې 1935 کال انډیا ریډیو په نوم او بیا چې کله پارټیشن وشو نو دې ځنه د ازادۍ اعلان وشو نو ډېر لوی ټراما ده او حقیقت دی چې دې ټرامې نه وتل ډېر سخت انسان دپاره وي او نن چې دا کم کیمپ لګېدلی دی نو دا یو ښه کاوش دی. زموږ میډیس زموږ اکثر دا کم امپلای چې دي دا یو ټرامه نه تېر شو او ډېر سیویر ټرامه وه او اوس هم تېرېږي سټرس کې دي دا کې دي نو دا یو ښه کار دی چې دوی دلته راغلي جو معاینه کوي. زما معاینه یې وکړه ما نه هم ډېر تسونه وکړه او د هغې بیسک دا هم دغه چې تاسو اوس څه فیل کوئ ما ورته دقه وویلي چې موږ خو یو ټرامه نه تېر شوي یو سټرس نه تېر شوي اوس هم ټرامه کې وو خو ورو ورو دا چې دا انسان بیا خپله دې دغه نه واپس وځي. د نفسیاتي ماهرینو وینا ده چې د ریډیو پاکستان ملازمینو کې زیاتره ملازمین د ډپریشن مرض ښکار شوي دي چې غټه وجه یې دغه ناګهاني حادثه او مالی کمزوري ده. دا مونږ ډېر اوس هم زموږ دا ډېر چې دا خبرې کېږي